کومه ښځه غواړي چې زما د کور د جنت د باغچو باغچه جوړه شي او زه دې په خپل کور کې په خوشحالۍ باندې ژوند تېرومه، نو دا یو څو عادات دي چې دا په ځان کې راولئ. انشاءالله العزیز ای زنانو تاسو ته یم تاسو کور به انشاءالله د الله فضل سره په دې کې به خوشحالۍ نه راځي. اولنی عادت دا په ځان کې راولئ چې کله ستاسو خاوند هغه د کور نه بهر ځي، بهر ته وځي، د هغې قدر وکړه، د هغې عزت وکړه، هغې له په ښه طریقې سره چای تیار کړه، روټۍ والا تیار کړه، او هغې ته داسې خبرې مه کوه چې هغه کله بهر ته لاړ شي او چې ورسره ټینشن جوړ شي، نو نه به ته په پیده باندې مخکې لاړه شي او نه به هغه په پیده باندې مخکې لاړه شي. یعنې ته هغې ته ټینشن ور واچو نو هغه به خپله دیاړي وکړي، که نه ستا هغه ټینشن به ورته په غون سوچ ذهن کې راځي. نو اولنی عادت دا جوړ کړه چې د خپل خاوند چې کله بهر ته وځي د کاروبار دپاره، نو د هغې دپاره ښکلې ملمستیا وکړه، ښکلې طعام پې وله حاضر کړه او خبرې مبرې ورته مه کوه. اولنی عادت دا په ځان کې راوله. دویم عادت دا په ځان کې راوله چې د کور خبرې وړې وړې خبرې په کور کې څه خبرې وشي معمولي هغه خپل خاوند ته مه بیانوه. په کور کې وړې وړې جنګ جګړې وشي، تا خاوند تللی د بهر ته مزدورۍ له تللی دی یا مسافر دی او ته ورته رنګونه کې ډز ستا مور دا وکړو، ستا ورور دا وکړل، دا هغې وکړل، نو ستا کور به بې جهنم جوړېږي، جنت به نه جوړېږي. نو که زنانو تاسو وایئ چې زما کور کې د خوشحالي راشي او زه دې په مزو باندې ژوند تېر کړمه، نو دا دویم نمبر عادت هم په ځان کې راولئ چې کله تاسو خاوند مسافر یي یا ډیوټۍ له ځي نو خفه کېږئ مه کور ته کله بیرته واپس راشي نو هغې ته چنګ چونګ مه کوئ، په غوږ کې ورته خبرې مه کوئ. نو چې کله ورته مثال کې تاسو خبرې وکئ هغه خبرې به هغه راوړي، خپل ورور ته به وکړي، خپل مور ته به وکړي، خپل پلار ته به وکړي، د هغې نه به مسله جوړه شي تا ته بیا. ښه دریم نمبر عادت دا په ځان کې راوله. ای زنانو تاسو ته وایم دا ویډیو ورته خامخا ورته ولګوئ زما دا ویډیو. ښه درېیمه عادت دا په ځان کې راوله چې د کور وړې وړې خبرې د خپل مور او پلار ته مه بیانوه. یعنې خواخې خر د کور خبرې هغه خپل مور او پلار ته مه بیانوه چې ټس سیز په کور کې څه کار شوی نه ته داري خپل مور او پلار ته وي. نو که ته خپل مور او پلار ته رنګ وکړي، خپل مور او پلار ته خبر وکړي، د مور او پلار په منځ کې په خپل منځ کې او د الګ او د مور او پلار په خپل منځ کې به ګډوډ راشي، یعنې مسله به جوړه شي، بغض به راشي، حسد به راشي، دې سره سره به مسلې زیاتې شي. نو خفه کېږي مو. دریم نمبر عادت دا راوله په ځان کې چې چېرته به د خپل کور خبره هغه به د مور او پلار کور ته نه وړي. نو په دې سره به انشاءالله العزیز تاسو کور تاسو مزې بیا خپلې ویني. څلورم نمبر عادت دا دی چې په ښځو کې انتهایي ورپکې دی چې کله د پلار که راځي نو ډېر د پلار که مه راځه، لږه لږه راځه چې تا بس تا روزانه په ځان باندې بلقه راچیلي وو، ماشومان هم دې مخکې کړي وو، خاوند هم دې مخکې کړی او بس د خپل مور او پلار په کور ورنه وځي. داسې به نه کېږي. د هغې وجه دا ده که نه چې په دې سره ستا عزت کمیږي، یو ستا نه به خاوند خفه کېږي په دې باندې دا څنګه بار بار خوښ د مور او پلار که ولې زما نه خفه ده څه وجې کېدی شي. نو د مور او پلار که به تله کم کوي نو انشاءالله العزیز تاسو کور کې بیا خوشحالي. بیا نقصان دا دی که مور او پلار که رالي ښه بچي دې راوسته، که بچی دی نه به خیر رضا، که بچی دی راوړسته څلور پنځه بچي د هغې د سکول ټیم تا تباه کو، د هغې د مدرسې ټیم ټیبل تا تباه کو، نو بیا به څه کې بیا به هم هغه نقصان طرف ته لاړ شي. ټیک ده. پنځم عادت دا په ځان کې راوله چې کله ستا خاوند څه خبره کوي هغې ته بس جي وایه دا خبره منه. شپږم نمبر عادت دا په ځان کې راوله چې داسې مه وایه چې بس زما خاوند غریب دی یا مالداره دی، بس دا ستا په نصیب کې دي، دا ستا په نصیب کې دی، بس خپل نصیب ووایه. داسې نه چې مړه پلان کوي ښځه خو داسې کپړې والې ښایسته ښایسته او بس زه دې پکې داسې ګرځمه ته درز د مخې سره خاوند ته شابه ماله به داسې کپړه راوړې، دا کپړه راوړه، هغه راوړه، شابه بازار ته ځو، شاپینګ ته ځو. نو په دې سره ستا خاوند بې خفه کېږي، نو په کور کې به جنګ جګړه راځي. بیا خاوند به تا ته وایي چې ای ښځې هغه ځان له مالداره دی او زه ځان له غریب سړی یم، نو ته ما د هغې څنګه سمې. نو دا عادت تاسو په ځان کې راولئ چې د بل نصیب به ته نشي خوړی او نه ستا نصیب هغه خوړی شي. مطلب دا دی چې الله تعالی څه درکړي په هغې باندې صبر وکړه. وبشر الصابرین او زیری ورکړي صبر کوونکو ته. انشاءالله العزیز زنانو تاسو ته یم تاسو کور ماحول به بیا برابري. نو انشاءالله العزیز نور هم ډېرې خبرې دي خو دا خبرې په دې باندې وکړئ که تاسو وایئ چې مونږ د خپل کور هغه جنت جوړ شي، خوشحالي دې راشي. انشاءالله العزیز دا عادت په ځان کې راولئ. انشاءالله العزیز تاسو به خوشحاله وئ. که بیا هم تاسو خوشحاله نه وئ یاره قاري چې مونږ خو دا تجربې وکړي خو مولوي صاحب څه اثر ونه کړو، انشاءالله اثر به کوي د الله فضل سره. دا ویډیو د ثواب په نیت باندې خو ډېره ډېره شیر کړئ. صحیح ده. جزاک الله. د لوی الله په امان.